أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم. د قرآن پاک دا سورتنا پخپل منځ کې د یو بل سره داسې تعلق ساتي لکه د زنځیر کړی، یو کړی د بلې سره پیوستوي، بل د بلې سره، بل د بلې سره. او د قرآن پاک دا آیاتونه هم په خپل منځ کې د یو بل سره داسې تعلق ساتي لکه د زنځیر کړی. هر یو آیت د بل آیت سره یو خاص تعلق، ربط او مناسبت لري، او هر یو صورت د بل صورت سره یو خاص تعلق، ربط او مناسبت لري. نو سوال پیدا شو چې استاد جی د دې سورۃ الفاتحین فوراً بعد سورۃ البقره ذکر شوی دی، نو د دې دوانو سورتونو په خپل منځ کې څه تعلق او ربط او مناسبت شته او کنه؟ نو علماء د دې خبر ډیر جوابونه ذکر کړی دي. یو جواب دا دی چې په سورۃ الفاتحه کې بنده سوال کوي اهدنا الصراط المستقیم، یا الله مونږ ته نیغ لار وښایه. په سورۃ البقره کې الله تعالی د دغه سوال جواب ورکړی دی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه. په دې کتاب کې هیڅ شک نشته دی، او بنده ته هدایت غواړي کنه، د نیغ لار هدایت غواړي. هدى للمتقین، دا کتاب د متقیانو لپاره هدایت دی. ستا د سوال جواب دا دی چې د الف لام میم نه شروع شو تر والناس پورې دا ټول قرآن زده کا، ځان پې پوی کا، او په دې عمل شروع کا، عملی زندگی کې راوله، بس همدغه صراط مستقیم دی. دویم جواب دا دی چې په سورۃ الفاتحه کې درې قسمه خلق ذکر شوي دي. یو انعمت علیهم، منعم علیهم چې چا باندې انعام شوی دی. یو مغضوب علیهم، چا باندې چې غضب شوی دی. او دریم ضالین، گمراهان خلق. د دې درې قسمه خلقو ذکر په سورۃ الفاتحه کې راغلی دی، مختصرا اجمالا اختصار سره. او د دې درې قسمه خلقو ذکر په سورۃ البقره کې ذکر شوی دی تفصیل سره. لکه د سورۃ البقره اولنی 15 آیاتونه، په دې 15 آیاتونو کې تفصیل سره ذکر شوی دی د منعم علیهم، د هغه خلقو چا باندې چې انعام شوی دی. ورپسې په 2 آیاتونو کې د سوچه کافرانو ذکر شوی دی، او بیا ورپسې په 2 آیاتونو کې د منافقانو ذکر شوی دی. او په سورۃ البقره کې تر اخره پورې ځای په ځای د درې ډلې مختلفو ځایونو کې ذکر شوی دی. نو سورۃ الفاتحه کې درې قسمه خلق مختصر ذکر شوی دی، بقره کې تفصیل راغلی دی. دا تعلق شو د 2 سورتونو. دریم تعلق او ربط دا دی چې په سورۃ الفاتحه کې د رب العالمین ذکر دی، د ربوبیت ذکر. او په سورۃ الفاتحه کې د رحمت للعالمین ذکر دی، د رسالت. او په سورۃ الفاتحه کې د قیامت ذکر دی، مالک یوم الدین. او د عبودیت د بنده د بندګۍ ذکر دی، ایاک نعبد، یا الله ستا بندگی کو. دا څلور شیان ذکر شوی دي، اختصار سره مختصر ذکر شوی دي. د دغه څلورو څیزونو تفصیل ذکر شوی دی په سورۃ البقره کې. توحید تفصیل سره ذکر شوی دی، رسالت تفصیل سره ذکر شوی دی، قیامت او د قیامت حالات تفصیل سره ذکر شوی دی. او څلورم څیز عبودیت د بنده بندگی، دا تفصیل سره ذکر شوی دی. نو دا د دې دوه سورتونو په خپل منځ کې تعلق او ربط دی. الف لام میم
ذالک الکتاب لا ریب فیه دا هغه کتاب دی چې په دې کې هیڅ شک نشته دی هدى للمتقین دا کتاب هدایت دی د پاره د متقیانو دا هدایت لفظ هدن هدایت ته وي او د هدایت لفظ خپل دو معنو کې دلته استعمال دی یو معنی دا د هدن لاره دا کتاب لاره ده للمتقین د متقیانو د پاره د څه د کامیابی د دنیا او د آخرت د کامیابی لاره ده دا کتاب یو معنا ده دویمه معنا ده هدن دا کتاب لار خودن کی دی للمتقین متقیانو ته دا کتاب لار خودن کی دی متقیانو ته په دنیا کې هم د کامیابی د حاصلولو د الله د خوشحالولو او په آخرت کې د جنت د حاصلولو او د جهنم نه د بچ کېدلو د پاره لار خودون کې دی یو سوال پیدا شو چې استاد جی هدى للمتقین دا کتاب هدایت دی د متقیانو د پاره متقیان خو ډیر نیکان خلق وي پرهیزګاره خلق نو متقیانو ته خود مخکې نه هدایت حاصل شوی وي کنه او د نیکی په لار روان وي نو بیا د هدى للمتقین څه مطلب شو چې دا کتاب هدایت دی د متقیانو د پاره متقیانو ته خود مخکې نه هدایت حاصل دی دې ته ویل کېږي تحصیل د حاصل لکه یو شی حاصل وي او بیا هم حاصل بیا د حاصلولو څه مطلب نو د دې خبرې دوه جوابونه ذکر شوي دي سیبا چې دا متقین لفظ راوتی د تقوا نه دی او تقوا لفظ خپل معنی دا ځان ساتل ځان بچ کول او په شریعت کې تقوا دی ته ویل کېږي چې بنده هر یو هغه کار وکي چې دی په آخرت کې جنت ته رسیږي او د هر هغه کار نه ځان بچ کی چې آخرت کې په جهنم ته غورځيږي دا تقوا ده او د دې تقوا په باره کې حضرت ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ تپوسو کو وی تقوا څه ته وایي نو حضرت ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ ورته وی امیر المؤمنین شرط د ازغو په ډکه لار باندې تلی وی او تلیما وی د ازغو په ډکه لار باندې چې زین استاسو د تلو کیفیت څه څنګه زی حضرت عمر ورته ویل چې کله د ازغو په ډکه لار باندې زما نو ځان پسې دا جامې کلکې راغونډې کما او داسې په احتیاط قدم اږدمه او یو خوا بل خوا ګورم چې چېرته ازغو کې مې غنو کې مې جامې اوننخلي چې جامې مې اونشلېږي ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ ورته وی حضرت دقه تقوا ده دا دنیا د ګناهونو او د بد عملو د ازغو نه ډکه ده هر طرف ته چې قدم اږدي ګناه به دې مخې له راځي هر طرف ته چې قدم اږدي شیطان به درته یو ګناه را مخې ته کوي نو ته به د دې ټولو ګناهونو نه ځان راغونډ په احتیاط به قدم اږدي چې اسنه دا کار رانه خطا نشي په دې الله خفه نشي دا د الله نافرماني ونشي احتیاط سره ژوند تیر بس همدغه تقوا ده او حضرت علامه ادریس کاندلوی رحمت الله علیه تفسیر معارف القرآن کی فرمائی چې تقوا دا بنده تا ته چې الله تعالی په کوم ځای کې د حاضرېدو حکم کړی دی چې هلته غیر حاضر نشي او چې د کوم ځای نه الله منع کړی چې دغه ځای له مه ورځه چې هلته ورنشي بس دا تقوا ده لکه د مونځ حکم شوی دی کنه نو چې دلته غیر حاضر نشي چې مونځ کې د قرآن د زده کړې حکم شوی دی چې غیر حاضر نشي چې قرآن زده کړي داسې هر نیک عمل راواله او د هرې ګناه نه د بچ کېدو حکم راغلی دی چې د ګناه مه کوه د ګناه نه لرې شه نو چې د ګناه ځای له ورنشي بس دا تقوا ده د دې تقوا درې غټې درجې ذکر شوي دي د تقوا د ټولو نه ادنا او وړه درجه دا ده چې بنده د کفر او د شرک نه ځان وساتي او کلمه د شهادت ووایي مسلمان شي باقي د ګناهونو نه ځان نه بچ کوي هر قسمه ګناهونه کوي خو د کفر او د شرک نه ځان وساتو دا د تقوا د ټولو نه کمه درجه او مرتبه ده د دې تقوا برکت بسوي د دې تقوا برکت او فایده بداوي چې دا بنده با که د خپل ګناهونو د وجې نه جهنم ته لاړو نو ځي به
خو همیشه د پاره به جهنم کې نوسیږي. د دې کلمې په برکت په یو نه یو ورځ د جهنم نه راوځي او جنت ته به داخل شي. د تقوا دویمه مرتبه او درجه دا ده چې بنده کلمه د شهادت هم ووایي او د دې نه پس د هر غټې ګناه نه ځان وساتي او د وړې ګناه باندې همیشوالی اونکي. کله کله چې صغیره ګناه کیږي خو د هغې نه هم احتیاطاً هر وخت کې کوشش کوي د ځان نه بچ کولو. دا د تقوا دویمه درجه او مرتبه ده. او د تقوا دریمه درجه او مرتبه دا ده چې هر هغه کار چې بنده پې د الله نه لرې کیږي او د الله د ذکر او د یاد نه غافله کیږي، بنده د هر هغه کار نه ځان بچ کی. دا د تقوا دریمه مرتبه او درجه ده. نو هدل للمتقین مطلب به دا وي چې دا قرآن پاک هدایت دی د متقیانو دپاره. یعنی چا چې کلمه وویله او د تقوا اوله درجه ادنا درجه حاصله کړه، د ادنا درجه متقی شو، نو دا قرآن د ده دپاره هدایت دی. د تقوا دی دویمې درجې ته راړی او بیا د دریمې درجې ته هم رسوي. دغسې که یو بنده د تقوا په دې دویمه درجه کې دی، کلمې هم ویلې ده، د غټو ګناهونو هم ځان بچ کوي، د وړو ګناهونو هم احتیاط کوي او ځان بچ کوي، د دپاره هم قرآن هدایت دی او د تقوا دی دریمې درجې ته را رسی او راکاږي چې دی د هغه ذره کارونو هم ځان بچ کی، په کوم کار چې دی د الله د ذکر نه غافله کیږي. نو هدل للمتقین معنا دا شوه. دی سورة البقره کې دویمه سپاره کې الله جل شانه ارشاد فرمای شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. د رمضان دا مبارکه میاشت هغه میاشت ده چې په دې کې قرآن نازل شوی دی. هدل للناس او دا قرآن هدایت دی د خلکو دپاره. نو یو سوال پیدا شو چې استاجی دغلته په سورة البقره کې الله وایي چې دا قرآن هدل للناس د خلکو دپاره هدایت دی، دلته الله وایي هدل للمتقین د متقیانو د نیکانو دپاره هدایت دی. نو په ظاهره داسې ښکاري چې د دې دوانو آیتونو په خپل منځ کې تعارض دی، خبره په سمجھ کې نه راځي. هلته وایي چې د خلکو دپاره هدایت دی، دلته وایي چې د متقیانو دپاره هدایت دی. څه مطلب؟ د دې خبرې دوه جوابونه علماو ذکر کړي دي چې د هدایتو په عربی ژبه کې دوه معنی دي او دوه مطلب دي. یو ته ویل کېږي اراءة الطریق، لار ښودل، چاته لار ښودل. لکه تا نه دلته څوک تپوسو کې په دې لاره څوک تېرېږي او تا ته وایي چې کاکا دا سړېرو بازار کوم ځای کې دی، ته ورته وایې چې لکه داسې به په دې سړک نیغ لاړ شه او یو غټ پل چې راشي نو بیا ښي طرف ته تو شه، بیا چې هغه ځای کې یو بل غټ پل درشي د نیغ خوا کې نو ګس طرف ته تو شه چې نیغ لږ مزلو کې بس دغه سړېرو بازار دی. دې ته ویل کېږي اراءة الطریق. دا د هدایت یو معنا او یو مطلب دی. او د هدایت دویم معنا او مطلب دا دی ایصال الی المطلوب، منزل مقصود ته بنده رسول. لکه تا نه یو څوک تپوسو کې کاکا دا سړېرو بازار کوم ځای کې دی او ته په موټر سایکل خپواړی وته ما پسې راکېنه، نو دې ځای نه روان چې د سړېرو چوک ته ورسې او هلته یې کوز کړي ورته وایې دا د سړېرو بازار دی. دا د هدایت دویمه معنه ده. د هغه منزل چې کوم ځای و هغه منزل ته دې ورسو هلته دې پرېښودو. اوس سوچ وکړه دلته الله وایي هدل للمتقین، هلته وایي هدل للناس. هدل للناس کې معنا او مطلب دا دی اراءة الطریق، دا قرآن تمامو بندگانو ته لار ښیي د کامیابۍ. اراءة الطریق لار ورته ښیي. او هدل للمتقین دا معنا چې دا قرآن د متقیانو دپاره هدایت دی، یعنی منزل مقصود جنت ته رسوي. نو اوس په د دوانو آیاتونو په خپل منځ کې تعارض نشته. دویم جواب دا شوی دی چې قرآن هدایت دی د تمامو بندگانو دپاره، للناس د تمامو بندگانو دپاره، خو فایده دی نه صرف متقیان خلک اخلي. د کافرانو دپاره هم دا قرآن هدایت دی خو هغه خلک تی فایده نه اخلي. صحبه مسلمانان پرهیزګار نیکان خلک تی فایده اخلي. او د دې مثال داسې دی که نه، لکه ته یو حکیم له لاړ شي او حکیم ته وایي یاره حکیم صاحب د طاقت څه نسخه خو راته وښیه، نو هغه درته وایي چې داسې چل به وکړي چې هر ماسخوتن یا هر سحر
یو ګلاس کې به یو ګلاس ښکلې پیرا واخلي، یو دوه قاشو کې به پکې سوچه غوړي واچي، او یو به پکې داسې کچه انډه واچي، یو څو دانې به پکې بادام واچي، غوزان به پکې واچي. هر سهار او هر ماښام دا یو ګلاس تسکه، میاشت پس ګوره غټ کټې به دنه جوړ شوي سیبه. اوس دی یو ګلاس په یو دی دا دوشانده چې تا ځان له جوړه کړه، په دې کې طاقت شته ستا دپاره. اوس همدغه یو ګلاس دوشانده ته تیاره کړه، او یو سړی دی د هغه سینه خرابه ده، سینه غلبیل او ټوخه کوي، اینی ټایم لګیا دی، او دا یو ګلاس غوړ ته په ده باندې اوس کا. ستا څه خیال دی سار به دې د کټ نه راپاسي، خپې به یې اګرې ته کړي وي، سینه به یې جام شوي وي صاحبه. همدغه یو ګلاس پی دی، همدغه سوچه غوړي دي، یو بنده ته طاقت ورکوي بل غر کوي. دغه مطلب د قرآن دی. قرآن هدایت دی د تمامو انسانانو د پاره، خو فایده به ترې اخلي هغه څوک چې د ایمان په صحت برابر دي، چې ایمان پکې شته او متقیان دي. الذین یؤمنون بالغیب. دلته الله تعالی د متقیانو یو څو صفتونه ذکر کړي دي. د متقیانو اول صفت الله وی دا دی، متقیان هغه خلق دي یؤمنون چې ایمان راوړي بالغیب په غیب باندې. ایمان څه ته وایي؟ د ایمان خلاصه او نچوړ دا دی، د زړه باور او یقین ساتل، دا ایمان دی. د زړه نه په یو څیز باندې باور او یقین ساتل، دا ایمان دی. بالغیب ایمان راوړي په غیب باندې. د غیب څه معنا؟ د غیب معنا دا نالیدلی څیزه چې په سترګو لیدل کېږي نه، په غوږونو اورېدل کېږي نه، په پوزه بویېږي نه، په ژبه څکل کېږي نه، په لاس او خپه معلومیږي نه، دې ته ویل کېږي غیب. لکه الله جل شانه مونږ لیدلی دي صاحبه، چا هم نه دي لیدلی، نه محسوسولی شو، نه هم لیدلی دي، نه څوک د لیدو طاقت لري په دې دنیا کې. ایمان هم پشته که نشته، دا ایمان بالغیب دی. د قبر عذاب مونږ لیدلی دي، نه هم دي لیدلی، خو قرآن او حدیث کې راغلی چې قبر کې عذاب شته، د انکر منکر سوال او جواب شته، دا ایمان بالغیب دی. جنت جهنم هم لیدلی دي، نه هم دي لیدلی، قرآن او حدیث کې راغلی دي چې شته. آخرت هم لیدلی دي، نه هم دي لیدلی. د مرګ نه پس یو نوې زندگی پولیس ورات دی، د الله په دربار کې حاضری ده او حساب کتاب دی. دا ټول کارونه دا غیب دي، مونږ لیدلی نه دي او ایمان پرې راوړو. یو معنا دام ده، پیغمبر علیه السلام مونږ نه دي لیدلی. د حضور پاک نه مخکې چې څونه پیغمبران تیر شوي دي، کتابونه نازل شوي دي، نه هم دي لیدلی، فرشتې هم نه دي لیدلی، خو د الله او د الله د پیغمبر وینا ده چې شته، زمونږ په ایمان دی، دا ایمان بالغیب دی. نو د متقیانو اولنی صفت دا دی، یؤمنون بالغیب، دوی به په غیب باندې ایمان راوړي. دویم صفت یې څه دی؟ ویقیمون الصلاة، منځ به قایموي. متقیان هغه خلک دي چې منځ قایموي. یا لکه داسې اونوي چې یفعلون الصلاة، منځ کوي، داسې اووي یقیمون الصلاة، منځ قایموي. منځ قایمول څه ته وایي؟ اقامت الصلاة. د منځ قایمېدو مطلب دا دی، د منځ فرایض هم ورځي، واجبات هم ورځي، مستحبات یې هم زده دي، مکروهات یې هم زده دي، منځ په کومو کومو څیزونو ماتېږي دا خبرې هم زده دي، او د دې ټولو مسلو رعایت او خیال ساتي او منځ کوي. د اقامت صلات دا مطلب چې دې منځ کوي نو خشوع او خضوع سره کوي، کامل توجه مانځه ته ساتي. په منځ کې د پټي او د کټي سوچونه نه کوي، د دکان او د ګاډي سوچونه نه کوي چې دونه مې وکړل او دونه به ریبمه، دونه مې وګټلې او دونه مې بیلې. دا اقامت صلات نه دی، دا منځ کول دي خو منځ قایمول نه دي. د اقامت الصلاة مطلب دا دی چې دی په مانځه کې ودرېږي نو خالص د الله د رضا دپاره منځ کوي او کامله توجه یې مانځه ته وي او دا یې خیال وي چې زه الله تعالی ته ولاړ یم او الله ما ویني. دا اقامت الصلاة دی. دا نه چې په مانځه کې ودرېږي نو اخوا هم ګوري، دې خوا هم ګوري، بره پکې هم شماري، بلپونه هم شماري، کاغه ځای کې مچۍ تېرېږي نو داسې او پسې دا سترګې او پسې واړی صاحبه. دا اقامت الصلاة نه دی. دا اقامت الصلاة نه دی چې په مانځه کې ولاړې او کله داسې په دې ګیره لاس راکاږي، کله داسې، کله په داسې پکې بوزې راولي، او کله سر کې ګوتې وخي، کله یو ځای ګرې، کله بل ځای ګرې،
او سکل نه دي لاسونه ودرېږي او نه دي سترګې ودرېږي سیبه دا اقامت الصلات نه دي دا اقامت الصلات نه دي چې مانځه کې ولاړې کله دا یو خ پوچته او کله بل خ پوچته کله یو خ پوچته او کله بل کله داسې کېږي او کله داسې کوږو دا اقامت الصلات نه دي چې خشوع او خضوع کامل توجه سره داسې ولاړې لکه د لرګي ستن او پورا توجه سره او ارکان الصلات چې کوم دی هغه تعدیل سره ته ادا کې دا اقامت الصلات نه دي چې د رکوع نه لا نیغ ودرېدلې نه او ډایرکټ سجدې له دې جاز ورخطا کو سیبه او د یو سجدې نه راوچت شي نیغ ناس نی او بلې له د چرګانو په شان ټونګي وخي دا اقامت الصلات نه دي اقامت الصلات دا دي چې ته خالص د الله د رضا دپاره مونځ کې او د ریاکارۍ دپاره هم نه کې چې د خلکو په مخ کې مونځ کې که نه نو بیا سبحانک اللهم وبحمدک وتبع تجوید او قرائت سره لګیا سیبه او یو رکعت ډیر په سکون او په آرام سره کې او چې څوک نه وي نو بیا سیبه پنځم ګیر ته ګاډي واره نو 2 منټه کې لس رکعته مونځ کې ډزه او بس چې څوک راځي ته مونځ ختم کړي دا اقامت الصلات نه دي او چې په مانځه ولاړې او لا دې څوک تعریف هم وکړي یاره دا پلان کې ډېر ښکلي مونځ کوي نو بیا پکې لږ نور هم ورخوږ شي نو دا خو ته د ریاکارۍ مونځ کې خلکو ته نو چې خلک درته ګوري نو بیا مونځ سم کې او چې خلک نه وي ځان له مونځ کې نو بیا اوچتېږي او راخلاصېږي دا اقامت نو یقیمون الصلات متقیان هغه خلک دي چې مونځ قایموي ریاکاري پکې نه کوي ومما رزقناهم ينفقون او بعض د هغه سنه چې موږ دوی ته روزي ورکړې ده ينفقون دوی یې خرج کوي انفاق ویل کېږي یو څیز د خپل لاس نه ویستل د ملکیت نه ویستل د خپل ځان نه لرې کول مما رزقناهم رزقنا رزق وی روزه ته او روزي او رزق څه ته وی ستا د ژوند هر ضرورت چې تا سره دی بس دا روزي ده الله دا نظر درکړی دی دام رزق دی په ژبه ګویایي درکړې ده دام رزق دی په غوږونو اورېدل درکړي دي دام رزق دی مال دولت یې درکړی دی دام رزق دی روزګار اولاد خو ستا د ژوند چې څونه ضروریات دي دا ټول رزق دی نو ته دا ټول د خپل وس مطابق د الله د رضا دپاره خرج کې په دې سترګو باندې صحیح کارونه کې په دې غوږونو صحیح اورېدل کې په دې ژبه سمې خبرې کې دا لاسونه د صحیح کار دپاره استعمالې په دې خپو باندې صحیح ځای ته ځي غلط ځای ته نه ځي مال الله درکړی دی د الله د رضا دپاره په سمو خلکو په صحیح ځای کې خرج کې د ګناه په ځای کې نه خرج کې علم الله درکړی دی صحیح ځای کې خرج کې عقل الله درکړی دی نو د سم کار دپاره استعمالې د غلا دپاره عقل نه استعمالې د ظلم دپاره عقل نه استعمالې هر هغه نعمت چې الله درکړی دی هغه د الله د رضا دپاره استعمالول او بل ته ورکول بل بنده ته فایده رسول دا ينفقون دي الف لام میم الله اعلم بمراده الله خپیږي په معنا د دې حروف باندې ذالک الکتاب دا هغه کتاب دی دا هغه عظیم الشان کتاب دی لا ریب فیه چې په دې کې هیڅ شک نشته دی هدى للمتقین دا هدایت دی دا کتاب هدایت تی للمتقین د هغه متقیانو د پاره د هغه پرهیزګار خلکو د پاره الذین یؤمنون بالغیب چې هغوی ایمان لري په غیب باندې ایمان راوړي په غیب باندې ویقیمون الصلاة او قایمي مانځه لره منځونه قایمي ومما رزقناهم ومما او بعض د هغه سنه رزقناهم چې مونږ روزي ورکړې د دوی ته ينفقون خرج کوي نو یو ټکی ورسره محذوب دي فی سبیل الله د الله په لار کې زبس دون بستخه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.